أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين صدق الله العظيم. هذا سورة بقرة 238 نمبر آیت کے وقت مجھے تلاوت کو اللہ تبارک و تعالیٰ پدی آیت فرمائی حافظو حفاظت وکی علی الصلوات دمنزون حفاظت دمنزون دا حفاظت مطلب دار ہے دمنزون ادا کی فقلو اوقات فقلو صحیح ٹیمونو مثلا دا سار ٹیم دا دنور دراختون ملکی او دا مصدخین ٹیم دا زوال دا ختمیدون رستا او دا مازیگر مل دا ماسپخین دا ٹرین نا یعنی دا نور دا وجن چفایت وطن دا تورسی او دا ماخام ٹیم دا نور پریوتون رستا او دا ماسپخان ٹیم چلے دا شفق دا شروالی دا نوال دا سحر دا راختو دا حفاظت دا منزونو ادا کولی پخبل شرائط بانے مانگلارا مثلا دا وقت خیال ساتلا دا پاکی خیال ساتلا دا زان پتولو خیال ساتلا قبلے تمک کول ارکان او سنن دا منزی دی پا جمع بانے دا اللہ پا قرون کی نکا جماعتون کی ادا کول دے طولی تا دیتا حافظ والا صلاة دی دا منزونو حفاظتو کے یعنی خل منزونو دا سنا جننے دا وقت خیال ساتلا دا جمع خیال ساتلا دا طول قسم دا شرائط دا ارکانو دا سننو دا فرائط دا واجباتو دا دی خیالے وساتی پا جمع وقت جماعت کی وقت حافظ والا صلاة منزونو وقت حفاظت وقت رکھل منزونو یہ دیکھ اللہ تعالیٰ فرمائی چھے اقیم الصلاة موس قائم بل دیکھ اللہ تعالیٰ فرمائی چھے تمامن شاندار ہے چھے عقیب منزونہ کی دائمون ہمیشہ پا منزونہ بل دیکھ اللہ تعالیٰ فرمائی حافظ والا صلوات تقبل منزونہ توقیداری وغیر دے حفاظت مطلب دے فرائض و دے شرائط و دے ارکان خیال او الصلاة الوسطى خصوصا درمیانہ من دے زیاد خیال درمیانہ من کم نیا خود مادیگر دا من درمیانہ دے چھے دوتی ملکی مخیر دے اریاد ہر دا من چھے ندا وسطا دے او دکا چھے دوتی پتیارہ کی دا خام و تماس وطن دی او دوتی دیا پرانا کی دا مادیگر او دو مستخی وسطا اور تو دیو جا مادیگر چھے دا پا میز کی دا علماوی کی نا وسطا مانا دا اگر قیمتی من ہر من قیمتی والصلاة الوسطى مطلب دے قیمتی منکار دے صلوات یا قسم صفت شو حافظوا على الصلوات حفاظتو کی لفظ منزونو والصلاة الوسطى اور دیچی منز کوئی نخب بہترین منز بہترین منز بڑے وجہ پیغمبر علیہ السلام فرمائے من صل البردین دخل الجنة چاچی دے اخنی لٹے منزونو اکلا جنت تدل دے اخنی لٹے منزونو کم دی ندار مازیگر اور دخار دا دور پسی اللہ فرمائی وقوموا للہ وردے گی اللہ خانقین تابدار اجیت بانی اللہ سے وردے مطلب چی منزل تودرے گی یا خبری فرے دے کٹی گزارن فرے دے جیسے کم دینو قطع پرتا قتل فرے دے فخشو بانی عجز فاجزائی بانی فالمنصر تورسا وقوموا للہ خانقین یعنی فخشو وخضو بانی اللہ سے وردے او خاموش ودے خبری پر پلنے سمک دا منزونو حفاظت کول دا واجب دیتے مسلمان او جے کم سڑے دے خیال نتا دیتا گنانگار ہے آسم دے کم سڑے چی بلا خبر دا کم سڑے بل موز پٹیم بانے نکی ندا سڑے گورے دا دخبل موز حفاظت نمگا عام کمزوری دا رہا کہ من پخبر ٹیم بائی نکل ورے گو من پخبر ٹیم بائی کول دا من حفاظت اور جکم سڑے دا من خیال نساتی ظاہری دفار اللہ تلوی دی ویل للمصلین الذین هم ان صلاة ساہون تاہے سستی کونی کو دفار خطباہی رہا فدے وجبانی اولنائی خبر دایا دا دی آیتنا
مولا یادول پکار دي چې موږ په خپل وخت باندې کول دا د موږ حفاظت دی او چې کوم سړی د موږ حفاظت نه کوي نو دا د ویل کندي چې الله دې اول دا چې نور چې نو دا نور دی کوم سړی چې موږ پرې خو نو دا د خپل رڼا ملک او د دې رڼا نه مراد د ایمان رڼا او چې رڼا یې ملک نو دې مطلب دا دی د کوپر تنه شو الله تعالی دې معفو کړي او بل په کتاب ذکر دې آیت دې الفاظ معلوم شو موږ تاسو ته معلومول پکار دي خپل علم مطابق دې آیتونو او احادیثونو د خپل راهنمایي لپاره یو نقطه یادول پکار هغه د پیودا شو چې سخت مونږ او ګران مونږ منافقانو ته دار مخفن مونږ او سحر په دې وجه باندې د مخفن او سحر ته مونږ نور منځونو په نسبت باندې ډېر زیات احترام وکړو چې منافقت نه ور باندې لري څه پاتې شو چې د مخفن مونږ کو په جمع باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایدا دې لکه نیمه شپه چې عبادت کوله او چې د سحر مونږ په جمع باندې دا د څه دی لکه ټول شپه چې وسره ولاړ ماسوتن او د سحر مونږ په جمع دواړه شروع نو دا د دې په ټول شپه چې د نفل باندې ولاړ دی تهجد نو څونه ثانه خبره ده د مونږونو حفاظت او د مونږونو څخه په دې وجه باندې پکار ده خپل ټیم او په جمع باندې سره وتی نو هغه بارق ټیم چې سره کوم هغه الله ولا دې وجه دا حدیث کوم بخاری مسلم دور نقل کړی دی حدیث په کتابونو کې بهر ده نقل هغه دې شهادت ورکړي چې بني الاسلام ولا خلاف د اسلام د یو آبادی نوم دی او د اسلام د آبادی په 15 سن ولاړ اولنې پکې شهادت الله اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله دې دوی ورکړي او محمد رسول الله واقام الصلاه او موږ قائمول د موږ حفاظت کول د موږ همیشه کول وإيتاء الزكاة وزكاة ورکول وحج البيت حج کول د بیت الله وصوم رمضان او روزه نیول د روزې د میاشتې نو اوس پته ولګي چې د سلور ونه قواعد دي سلور ونه قواعد د سلور ونه بنیادونه د مثلا موږ کول روزه نیول حج کول زکات ورکول د دې لپاره بنیادی شرط چې نو دا ایمان نه نو کدا مونږ او د سره لګي او ایمان نه څه پیدا نه نو دې څلور وانو قواعد او دې موقوف کېدل دي مشروط کېدل دي نو دا ګوره دوه غواهانو سره چې لا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله نو چې ایمان نه قبول شوی نو ګوره عبادت نه قبول په دې وجه باندې د خپل ایمان کامل او خپل ایمان صحیح کول چې او په دې باندې ځان په کول دا اولنې ذمہداري ده حدیث دا الفاظ دا حدیث نظام مکمل دغه خبر دا چې کوم سره دا وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله او بیا دې مونږ نه پکار نه یې اسلامي حکومت ده شریف ورته قتل کولی ځکه چې څنګه په یو په هستنی پینځري او ته کوم دنو هغه یو راځي او هغه نور نه راځي چې مثلا چا زکات منه مطابق په زور راځي دا به اسلامي حکومت په زور راځي مون نه کوي سزا ولا دمر غوړې سزا ولا امر کوله کوم څه چې د روزي نه انکار وکړي د حج نه انکار وکړي د دغه طاقت کې دا نو شریعت وردا شیشو دا چې د تر وجلو پورې سزا اسلامي حکومت ته ورکول شي ولی ځکه چې دا مسلمان دی مسلمان ابادي د اسلام ابادي چې دا پر دې نو څه ولاړ کلمه وی او موږ روزه حج زکات نه کوي نو اسلامي شریعت کې هغه اسلامي حکومت قاضي هغه راوي چې هغه سزا ورکول حج نو مثلا موږ بهر ورځ کې زکات پکال کی وجل روزہ پکال کی دیر سره دی او حج چیرې نو په دې کې لږ فراخیله د پټول مرتیو د کول چې دا فرض دی په انسان او کفرت پوری وشي نو دا ډېر ځای خو پوری ونشي نو د مسلمان د لپاره دا پکار دي چې هغه اولنې فرصت چې دی نو هغه ځای نه او کلم چې د قدرت او طاقت راشي نو چې هغه حج وکړي چې دا د اسلام د آزادۍ د ټول ستونزې چې په خپل ځای باندې ودرېږي او د اسلام د خاصه آبادي چې د دې لارې ژوند دی
موږ تاسو خو د ځان لپاره خسته کور جوړو د هغې د سایې لاندې اوسېدل غواړو دغه شان اسلام زموږ لپاره بنیادي کور دی راځئ چې خپل کور د آبادولو لپاره د اسلام د ټولو اصولو خیال وساتو خصوصا د لمونځ روژې حج او زکات د دې ډېر زیات خیال وساتو د دې حفاظت وکړو الله تعالی د دې حکم لاندې چې حافظوا علی الصلوات حفاظت وکړئ د خپلو لمونځونو والصلاة الوسطى خصوصا د درمیانه لمونځ وقوموا لله قانتین ودرېږئ الله ته په تابعدارۍ باندې واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين